بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان نمبر 13 الاختلاف في المعقود عليه العمل. کله چې معقود علیه کې اختلاف راشي د موجر او د مستاجر، یو وای د مستاجر او د اجیر، دا چا قول به اعتبار وي، بس څوک چې مدعی په هغه باندې گواهان دي. اصل مسله دا ده څوک چې مدعا علیه دی په هغه باندې به قسم دی که چېرې مدعی سره گواهان نه، نو معلومه به پکې دا چې مدعی څوک دی، مدعا علیه څوک دی. گواهان که نه وو نو مدعا علیه څوک دی چې د هغه قول له اعتبار سره د یمین ورکو. نو مسلې راته ذکر کړې ده. کله چې د خیاط د ټیلر او د کپړو والا مینس کې اختلاف راشي، ټیلر ورته وایي کپړو والا ورته وایي مثلا ما درته ویلیو چې قباره له جوړه کا او تا قمیص جوړ کړی دی، او ټیلر ورته وایي نه تا راته قمیص ویلیو. نو دې کې مدعا علیه څوک دی، مدعی څوک دی؟ نو کپړې والا چې دی دا مدعا علیه دی او ټیلر دا مدعی دی. نو مدعی سره گواهان نشته، د کپړې والا قول له به اعتبار شي او قسم به ورسره وي. یا رنګساز ته وایي ما تا ته ویلي د کپړې ته سور رنګ ورکړه، تا والا مثلا زیړ رنګ ورکړی دی، نو رنګ والا ورته وایي نه تا راته زیړ یاد کړی و. نو دلته مدعی څوک دی، مدعا علیه څوک دی؟ دلته هم دغه اجیر چې دی رنګ والا دا مدعی دی، د ده سره که گواهانو د ده قول له به اعتباري، که نو کپړې والا مدعا علیه دی به قسم وکړي د هغه قول له به اعتبار شي. بس مسله په دې کې ده چې مدعی څوک دی، مدعا علیه څوک دی. دې معلومول مشکل کار دی. انشاءالله کتاب الدعوا کې به وایو. قاضي شریح چې کله قاضي جوړ شو رحمه الله، هغه وایي ما ته بچا ویل چې مدعی او مدعا علیه پیژندل مشکل دي، نو ما به ویل چې دې کې د مشکل والی څه خبره ده. خو څوک دعوه کوي مدعی دی، څوک چې انکار کوي مدعا علیه دی. نو به چې راغله اوله فیصله راغله، بس بیا پکې ګیر شوم چې اوس مدعی څوک دی، مدعا علیه څوک دی. نو حکم خو آسان دی، مدعی باندې گواهان دي، مدعا علیه د قسم دی، خو پیژندل مشکل دی. نو موږ اصول ویلي څوک چې د اصل موافق وي بس هغه مدعا علیه وي. اوس اصل کم دی، اصل برای ذمه ده الى اقرب اوقاته دی. الاصل په کلام کې حقیقت دی، دغه شان دي اصلونو ته وګورو. نو څوک چې د اصل موافق او مدعا علیه وي. دلته اوس کپړې والا چې دا مدعا علیه دی ځکه د اصل موافق دی. وجه سره دغه د کوم شي اجازه تور کړي دی، قبا جوړه کا او که قمیص جوړ کا، سور رنگ ورکا که زیړ رنگ ورکا، دا خبویږي چې د کوم ویلې دی. اذن چون کې د طرفي نو د چا د طرفه چې اذن وي هغه خبویږي چې ما کم یو ویلې دی. دیو جن د اصل موافق د مدعا علیه جوړ شو. وګورئ وإذا اختلف الخياط والصباغ وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب للخياط أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط قميصا، أو قدم مثلا وقال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمرا فصبغته أصفرا، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه، ده قول له باعتبار بي. فالخياط ضامن، خياط بمزامين وي، او بل مسألة كي صباغ چلے دا بمزامين وي، لأن الإذن مستفاد من جهة صاحب الثوب فكان القول قوله. اوس چې خياط ضامن وي یا د غرنګساز ضامن وي، څنګه به ضامن وي؟ نو صاحب الثوب ته به اختیار وي، یا خو دې داسې وکړي چې کپړه دې ورته پرېږدي چې هغه زیړ رنګ ورکړی دی، او یا یې قمیص ته ګنډلی دی، او کم خالصه کپړه ده د هغې قیمت دې تیوالي، او که خوښې نو داسې دې وکړي چې بس دغه زیړ رنګ چې کوم ورکړی شوی دغه کپړه دې تیروالي د زیړ رنګ قیمت دې ورکړي، سور رنګ راني زیړ ارزان به مخکې، دغه خبره ده.
او قمیص ولا ګنډلې بس قمیص قیمت دی اجرت دی وته ورکی قبا غدي وته نو ورکی تاسو ورسېدلې نو دوه اختیار شو ورته کا البته دوه قاعده به کې ولګو دا اختلاف بر دی بعد العمل راغلی یعنی قمیص به تیار کړی زیړ رنگ به کپڑے ته ور کړی الا نو کچری لا عمل نو شوه او اختلاف را لې نبی حکم دار فیتحالفان دوړه وقسم کوي او قصه به ختم کی بس سره به کی خپل کپڑا به تیروالي بس د سره ګندم سره رنگ کوم قسمونه به دوړه وکي کچا د قسم نه انکار وکړو مقابل خبره به منل شي او که دوړو قسم وکړو قصه به ختم شي دویم قید دادي چې بینه د چا د پرنو نو کله چا د پر بینو ناغه قول له اعتبار وي تاسو پوه شئ او که د دوړو د پر بینو نو بینه د خیاط چې غیله به اعتبار وي ځکه هغه مدعي کومنګا خجي سوال لسمه مسله الاختلاف في المعقود به مخکې اختلاف په معقود علیه عمل کې وس اختلاف په معقود به اجرت کې شو زدي سب مولي سب لا کپڑا ور کما او د ګندلو د پارا یا د رنگ کولو د پارا به چکل دا عمل بکیو کی زورته وي مچلکا دا تعالی مال دي مفت کې رنگ کړي یا ګندلې دا ایسو وینا پیسو باندې می ګندلې یا رنگ کړي دا عمل می به پیسو کړي دي اجرت راکا نه اختلاف په اجرت کو شوزه مفت کې دي کړي اجرت حق دي نه کیږي او دا وی اجرت می کړي نو امام صاحب دلته وی چې کوم مستاجر دی صاحب کپڑا دغه قول له اعتبار وي اجیر قول له اعتبار نه وي ورسېدلې به امام ابو یوسف رحم الله فرمای چې دغه اجیر چره موږ به وګورو چې دې سړي له مخ کې څه عمل کو پیسو باندې به کو که مفت به کو که مخ کې نه مفت کې کو دا به مفت کې او که مخ کې نه بوجرت کو دا به بوجرتي امام محمد رحم الله قول مفتابه دي دل عمل کو دا پریدا دا اجیر خلق ول چې عمل کوي عام عرف کې بوجرت کوي کاسي کوي نو که بوجرت عمل کو دا سره بلار بچی نه دي ته به تم پیسې راکړي کار چاله مفت کو نو دل کړي دا و مفت وي تاسو پوه شئ نو بس مفتابه راي دا شولا یو سړی یو اجیر له یو شی ورکو عمل لپاره اجیر په عمل وکړو او به اختلاف په اجرت کې رااله نو موږ به اجیر ته ګورو چې دا په اجرت کار کوي که مفت کوي که په اجرت یې کو دا قول له اعتباري کوي چاله چې عمل کړي قول له اعتباري دا مفتابه راي شول د امام محمد رحم الله تاسو ګورئ وإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجرة وقال الصانع بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يميني ذا قول باعتبار الإمام سبراي دا او وجه ولا ډېر زبردست ذکر کړی دا ولې من ویلیو چې منافع او کې عوض خستل د خلاف القياس ثابت رزين کم کوي منافع باندې عوض خستل د سړي خلاف القياس ثابت ده منافع باندې اجرت الله خستل شي چې عقد وشي اجاره نو دلته صاحب الصوب وی چې عقد نه لري شوی لہذا منافع او اجرت نشته او دا بالکل موافق القياس خبره ده اصل هم دغه ده چې منافع او اجرت نه نو موږ ویلې څوک چې د اصل چې د چا مرګري ظاهر چې چا مرګري مدعالیه دا وی اجرت د حق نه کیږي نو بس دا مدعالیه الاصل براءه الذمه دغه به کې ویل شي و ما نمبر ماده چوا تاسو پوهیږئ او ابل د عقد داوا کوي مدعي دي عقد اجاري داوا کوي نزك بل د قول له اعتبار وي لان المنافع لا قيمه لا الا من جهه العقد نزوک چې د عقد داوا کوي هغه مدعي دي او د مقابل منکر دي قول المنکر له اعتبار البينه على المدعي واليمين على من انكر مخکي فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند ابي حنيفه رحمه الله
وقال امام ابو يوسف رحم الله وان كان حريفا له هغه عام عرف خبره نه کوي دې کسره څنګه عمل کوي مخکنه کچري حریف ود د بارا معاملې کول د سره په اجرت باندې نو اجرت به ورکه یو که مفت ور سره کوله مفت ان كان حريفا له فله الاجره وان لم يكن حريفا له فلا اجره له حریف چاته ویل کی هو الذي يعامل في حرفه باجره چا په اجرت باندې عمل کوي دله په اجرت کو کني کو نو کچري دله مخ کنه په اجرت باندې عمل کو نو اصل دا دی چې اوس به په اجرت کړی د خپل مدعي شو سره مرګرته نو دغه ولا به اعتبار یو که مخ کنه ولا مفت کې عمل کو نو به اصل دا بل سمرګرته خوري نبه بداغه مدعي جوړ شي هغه ولا به اعتبار وي تاسو ویږي وقال امام محمد رحم الله فرمای ان كان الصانع متبذلا لهذه الصنعه بالاجره فالقول قول مع يمين انه عمله بالاجره ځکه چې کله دا پوجرت عمل کوي ټول خلق له ظاهر تقاضا دا کوي چې عمدل هم پوجرت معنی کړي نبه ور سره ظاهر موافق شو دا به مدعي جوړ شي دا قول له اعتبار شي او کنه خلق له مفتو کې عمل کو نو به دغه کپڑے والا مدعي جوړ شي دا قول له اعتبار شي ورسېدلې په القول الصواب کې وایي امام محمد رحم الله قول مفتابه دي خجي پنځلسم نمبر عنوان حکم الاجاره الفاسده د اجاره فاسدی حکم را ته بیانې مولوی صاحب دا خبر ذهن کې کینه وای چې منافع او په مقابله کې زموږ د حنابه په نسبت د اجرت نه صرف عقد اجاره وشي اجرت برازي او دا خلاف القياس ثابت ده دا خبر ذهن کې ناشته ده کنه دا نو چې کله اجاره فاسده وا اجاره فاسده وا نبه چې کوم اجرت مسمى شوی غنه لازم کیږي وجه سره منافع په مقابله کې اجرت نه نو او اجرت کله لازمي کې چې عقد راشي عقد صحیح نه دي نو سبکو مسمى ختم شولا نو اوس به اجرت مثل واجبي کې لکه دغه شن کس چې عمل وکي دغه عرف کې څو اجرت یقم او تورکو او عرف له اعتبار ورکو والعرف في الشرع له اعتبار العاده محكمه التعين بالعرف كالتعين بالنص د عرف تعین بدلته کار ور کوي ازمن د حنف به مسلک دا دی چې په اجاره فاسده کې به اجرت مثل اجیر ته ورکو او دا اجرت مثل چې دا به مسمى نزيتيږي نه نو کچره د مسمى موافق او یا زیتو اجرت مثل نو صرف مسمى وي ځکه مسمى باندې هغه راضي او چې دوم راکا زیتی اسه مخکنه معاف کړي واقع دې کړو چې زیتی نه لمه بس دغه راکا او کچری دا اجرت مثل د مسمى نه کم به څومره چې وقبي مسمى ته به نه رسو تلګ بيږي کنه رسي والواجب في الاجاره الفاسده اجره المثل لا يتجاوز به المسمى مسمى معنی بنزيتي کی امام شافعي امام ظفر رحمه الله وینه بس اجرت مثل کړ څومره 1000 روپۍ مسمى او اجرت مثل ک 1500 بس 1500 بشي ک 2000 بشي ک 800 600 دغه وي او موږ وایو کو اجرت مثل 1000 روپۍ یا د دینه برو هم زر وي مسمى ده او کړنی نه لاندې به بلاندې والي هدي وجه سره دي اختلاف وهذا بناء على ان المنافع عندهما كالعيان وليس دغه بنسبت دي منافع چي دي دا عيان او بشاندي د دې په مقابله کې به عوض وي دا خبر زين کې کینه وي بار بار راځي د امام ظفر امام شافعي رحم الله بنسبت دي منافع بشاند چا دي عيان دي یعنی څنګه چې هغه عین تمال وای کنه د غشان منافع وتم څه وای مال وای لہذا منافع په مقابله کې به پیسې وي پدې رسي نو که اجاره صحیحه وا نو بس اقدم مشتري او معوض منافع مشتري بس هغه عوض به لازم شي کې مسمى کړي دي او که اجاره فاسده وا نو عقد خو ټیک نه دی خو معوض خوشته کنه منافع او تغعین مقابشاني ګرځي نو څومره چې
منافع دي هغه موافق به عوض لازم شي یعنی څنګه چې په بای فاسده کې مثلا د مشتری بلاس کې مبيع هلاک شولا نه به سمن نه لازمي کې چې مشتری ته واپس ورکړي بلکې څه لازمي قیمت دلتم څومره قیمت د منافع جوړيږي کاغه د مسمان زید او زید دی مقبل لازمي هلکه توري کله خبره کوله به دی خو غوړه توجه رانیږي به خو غوړه خدای غر کړی تصور رسیدلې کنه داغه بنسبانی چون کې منافع او حیثیت د چا د عین دی نو بس عین چورف کې کوم قیمت هو لازم شي مسما قصه زګه ختم شول چې عقد فاسد شو او زمنګ د رای د دریوړ امامان وی منافع عین نه دي دي کې وزن لازمي کې ځکه دا خو منافع دي عین خو نه دي نو عقد کوم چې مسما او غو لازم شي عقد نو به خو بکار دا و چې سم نه لازمي دي ځکه منافع او عوض نه ها کاری کړي دي دغه د وجنه اجرت مثل به وتور کو خو مسما منی راضي دي هغه نه به زیتونه به دب ان شاء الله نکاح کی مراد راشی الا ان الفاسد من كل عقد ملحقه بصحيحه لكونه طبعا له ضروره فيكون له قيمه في قدر ما وجد فيه شبهه العقد نو عقد اجاره چې کله فاسد شبهه عقد په وجبانی شبهه عقد په وجه اجرت مثل ورکه ورته کشر شبهه قدم نه وي وقد اسم نشتبه سم نه لازم در زکه د منافع اجرت نه نغاسب پلاس کې چې د شی مغصوب ډیر وخت لې او فائدې ته اخستي نه ناقد شوی نشبه عقد وی دیو جن منافع او عوض ملته نه ابر درشي والواجب اچدایو مسلو سرزین کې کینه وي وهذا الحكم اذا لم يكن الفساد من جهاله المسمى وعدم التسميه اجاره کې چې کله مسمى چی دا مجهولي او یا تسمیه نه شي فساد د جهالت د مسما په وجه راغلی یا تسمیه نه شي د دې دوه وجه که فساد راغلی نه دا فساد کمزور دی نه دا د فساد دی لکه نه فساد ګویا شاقت بالکل ټیک دی لہذا ما بلغت څومره چې وجرت مثل ټول به ورکه څنګه چې امام ظفر امام شافعي سے وایي رحمه الله يجب أجر المسلم بالغا ما بلغ إجماعا والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المسلم لا يتجاوز به المسمى مخي خاتمة دباب کی ما يبيح فسخ الإجارة ملي سب كم شيء فسخ ما يبيح فسخ الإجارة كم شيء إجارة فسخ كي مباح كي دغه بیان راته کی پنځه شي نه دي اغه سره د اجاره فسخ شي دا مباح شي یک طرفه مسله ختمه ولې شي نوای وري اول نمبر مسله خدا دا چې وسړي کور پکړی ونی نو کله کور کې اوسېږي او کنه اوسېږي دغه کور کړی په لازميږي او اذا قبض المستاجر الدار فعليه الاجره وان لم يسكنها اوس کچري څوزر رااله دغه بوجه باندې اجاره فسخ شلبه به اجرت نه ورکي وتا آزار کم دین واورا اول غصب دی کچره مستاجر د لاسنا چا دغه کور بزور ونی وی غاړي بکرینی ولې چاته بزور واخستلو نو بدغه صورت کې به اجرت نه واجبېږي کړ څومره ټیم په تیر شي دغه هغه منفعت نه حاصل کړي اجرت به ولې واجب شي تاسو به شولې مونږ ویلو کنه مستاجر بلاس کې شي چې د امانت وي اگر د کو تاهینی نو شي هلاک شي یا منافع څو وخت پورې بن شي نو زمان په دمای نه راځي چې زمان بن راځي نو اجرت خو زمان دی اجرت بم نه لازميږي زین کې خبر رااله فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة يوش دم کم شی په اجرت نیولې دی عیب پکراله هغه منفعت نه نشي حاصله ولې کوم منفعت د بار چاقت شوه دی نو بدغه صورت کې هم د اجرت مستحق به اجرت مستحق نه جوړيږي صاحب دار دی یا صاحب دکان څو کم شه دی رسیبي وان وجد بها عيبا يضر بالسكن فله الفسخ وسم فسخ کول شي
رسې بدی باندې البته خبر زین کې واچوي ما دا خبر وکړه چې اجرت مستحق نه جوړیږي دې صورت کې کفسخ نه کوي فیدم نشي چتولې ځان سره سي دغه کور دغه دکان ساتلې به اجرت به ور کوي ها دا ورته حق شته اجازه دی ورته یک طرفه چې عقد ختم کا نو په دغه ځای باندې بدی اجرت ودرېږي نور باندې دا مسله ور سره وکړو تاسو پوه شولې نه کوي پکې د پکې اوسېږي به اجرت واجبې کې هغه ته نه دی حواله کړي او د مخکې مسله کې چې د غصب والا مسله ته رسوله دا صورت مال دی چې کله به کې سره اوسېدلې نه نو که یو مېش دوه به کې اوسېدلې دغه اجرت خو لازميږي لسره اوسېدلې دغه اجرت خو لازميږي منګم دا خبره وکړه چې کوم وخت نه غصب او شواخنه به اجرت ودرېږي اسم ویلو ځکه منفعت فوت شو هجي وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ فسخ کولای شي هم د دې سره بل مسله مرګري مسله جرند لګولې و او بودرې جرند پکړې نیولې و او بودرې دلې نڅټیم چې بودرې دلې دغه وخت فسخ کولای شي به زنور اجاره ختمه مزه چې کار مين کیږي او اذا خربت الدار او انقطع شرب الضيعه اچھا دا دوړ مين دی ویلي کورې بکرې نیولې خراب شدو سیدو قابل نه دي پټې پکرې باندې نیولې وجرت باندې وبول نور ناراضي دوا دا ټول هیب کړهال کا او دغه شنجرند او اغینو باندې شولې دا درې صورت شو او دا د عیب ول درې صورتونه دي کا واذا خربت الدار او انقطع شرب الضيعه شرب دوبو نمبر واری ته ویلې کی النصيب من الماء الجاري او الراكد للحيوان او الجماد نه لغوي معنی د شری معنی زمان الانتفاع بالماء سقن المزارع والدواب اصلاحي تاريخ مجمع الانهر ان فسخت الاجاره او انقطع الماء عن الرحى ان فسخت الاجاره اجاره بفسخ شيغا انا دې کې برا قید ولګوي وختي مویل ولو استوفى مع العيب فقد رضي به فيلزمه كل البدل کدا غشان ځان سره شي سرکل سره د عیب او بدی مېش دوړي دغه اجرت باور کوي به دغه دا خو ګوي چې راضي دي سره د عیب په ها د اجازه دا او چې اجاره فسخ کړای نه فسخ کوي ور سره دویمه جزئیه دام ولګوا کدا غشي مستاجره کې عیب رااله نو مستاجر چې دی ډایرک عقد ختمول شي خو کوم مجر او ته وي صبر وکړه د عیب ختمو موعب ختم کو معنی زائل کو نبه اجرت یک طرف به نشي ختمول کم ټیم پورې شي ولته برس ځکه ما جاز لعذر بطلب زواله عذر د وجه نه جایز او عقد ختم کا عذر د ختم کون بس بطلب زواله 22 نمبر ماده او دریم چکله اجاره فسخ کوي نو مقابل به حاضر وي هغه مخ کې به وای ښا هغه به مخ کې ونه وي هغه ته پته نه یو دا قرار یو ما فسخ کړی دا نو دې سره نه فسخ کیږي څومره ورځ اوړي اجرت به لازميږي ولا بد للفسخ من حضرة الموجر څلورم یو صورت د دین مستثنا ده ک کور کریم نیول ټول راو ورزیدلو بالکل قابل استعمال پاتې نشو نو په دغه صورت کې دغه بغیبوبت کې ختمول شي تاسو ورسېدلې مخکې راځي دریش دوشو درم یو غصب کوم شي چې فسخ د اجاره مباح کوي دویم عیب او دریم نمبر موت دی احد المتعاقدين کې چې څوک وفات شي او اجاره د ځان د پاره کړي دا قید به ولګو اجاره د ځان د پاره کړي نو په دغه صورت کې به اجاره فسخ ختم شي اگر خلاف القياس ثابت د خپل مورید پورې به خاص وي ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس 14 نمبر ماده وکنه مورید هم دغه دي چې بس چا کړی د پورې به ورسو ته بنو منتقل کیږي د دې قید د معلومیږي وقد عقد الاجاره لنفسه کچریدا مطلق اجاره کړي وزن د بارے نه والا که بس څوک چمب کې اوسېدل هغه د بارزما اجاره شو لازم بچون وسیو کړ څوک نه به د بمرک سره نه ختميږي تاسو را صحیح
واذا ما ته زمن نن سبا عرب دا جوړ دي چې خلک اجاره ذاتی ځان د بارانه کوي بس عرف او عادت دا دي چې کزو مو غزما بچیو دا بدغه شان قایمي رسیبي نو مقابله کې که تسریح وشي چې صرف تا د بار اجاره ده خو العبره بالدلاله في مقابله تصریح هغه تصریح نشي بیا دلالت له اعتبار شته دي لہذا کسړی وفات شو زیته من باندې کې کوم غشن بي واذا ما تحد المتعاقدين وقد عقد الاجاره لنفسه انفسخت الاجاره وان كان عقدها لغيره لم تنفسخ ځکه به خدا صرف وکیل یا وسیده وغیرہ څلورم شرط یو سړي کور بکریونی او درې ورځې پورې ځان ته خيار کو نو درې ورځې کې یک طرفم دا عقد ختمول شي د مبيح د فسخ اجاري څلورم نمبر شو ويصح شرط الخيار في الاجاره كما في البيع لکه څنګه چې بيع کې صحیح دي پنځم نمبر عذر شکل په دې عقیدینو کې چاته عذر پیښ شو نو سم مجبوری ده یک طرفم اجاره ختمول شي دې څونه شي کېدل چې مستاجر طرف نه ملاويږي او غریب دغه شان غریب باندې د اجرت راځي بهرحال شکل عذر چاتم پیښ شو بلکې معقود لې چې وکنه هغه ته عذر پیښ شوم ختمول شي خبر زین کرا لکنه نعذار بیان کو خول مسله وایو وتنفسخ الاجاره بالاعذار مثال یو دا چې مستاجر ته عذر پیښ شي دغه مثال ذکر کړي بل دا چې موجر ته پیښ شي یو سړي دکان نیولې او مثلا شوبه بازار کې تجارت به کې کومه نو به مال لاړې د غریب تجارت نشي کولای نو څو دکان نشي پکري نشي نیولې مال لاړې تجارت ختم شو نو یک طرفه ختمول شي عذر دی جم نمبر موجر ته یو سړي دکان په قریب باندې ورکړې کوري په قریب باندې ورکړې گاړې حیواني په قریب باندې ورکړې دي او به مفلس شو اوس قرض زرانو ته قرض ورکول دي واپسی ده ناکم شي چې بکری ورکړې د دین علاوه نور څه نشته اوس مجبور دي چې دا راوخلي خرڅي کیو د دې هغه کمی پیسې دي په قرض زرانو تقسیم کی ندام موجر ته عذر دي نو یک طرفم اجاره موجر ختمول شي مخکې مسله کې مستاجر ختمول شو تاسو ورسېدل تاسو ګورئ وتنفسخ الاجاره بالاعذار كمن استاجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن اجر دارا بل اجرت کی کور ورکړې دی او دکاني ورکړې دی ثم افلس فلزمته ديون لا يقدر على قضائها الا من ثمن ما اجر مگر ثمن د هغه شي کوم چې اجرت کې ورکړې د کنه قرض خلاصول شي فسخ القاضي العقد وباعها في الدين دین کې به ول خرج کی تاسو ورسېدل دلته ویل چې قاضي باقد لري کی حسیدا د قاضي لري کول ته ضرورت نشته چې کله وزرو د قاضي د اډر نه غیر هم ختمول شي او که وزر نو نو به قاضي ختمول شي بل مثال ومن استاجر دابه ليسافر عليها ثم بدل من السفر فوزر هذا مستاجر مثال له غاړې په قریب باندې ونیو الکه بنډای تزم به ته وزر پیش شو بین شمت نه ناغه به ته وای چې اوس مال بکری راکې وزر دینو اسی هوتی کری نشه خستله حکور پورې دراوسته دي د اډینا نو د اډینا کور پورې راتک چې څومره خرچه خبوله به ورکې او کچري د چا چې حیوانو هغه ته وزر بیک شو موجر ته وای دا وزر نه دی ښا مګه دی وسنه چې کنه بل څوک دی وليږي خادم انن سبا کلندر دی وسره وليږي بل ډرایور تری وای دا ور سره بوزا تاسو پیږي ها کول ډرایور نو به مجبوری ده ولو اراد المستاجر وينتقل عن البلد للجزئيات ذکر کوي کوم مستاجر د خار وتل ولکه دا به خبر پرې د مدل ته می دکان دی لہذا دکان اجاره ختم ول شي فلو ان ينقض الاجاره في العقار وغيره دما یو سړی مستاجر دی مفلس شو مخکې موجر مسله و مستاجر مفلس شو
نو وسم دته حق شته چې ختمې کی ځکه اوس دکان نه فایده نشي حاصله والے صاحبانو بنظمان روپیا سم حجر لګي امام سے بنظمانی کمال را بار کوي قرضداران به تیواړي او دریم غلام د خدمت د پاره نیولې دي فوجده سارقه چې وی کتل دغه غلام چې د خدمت ولدا سارق دی نو به اجاره ختمولې شي به غلا برانه و کی اجاره ختموما درې امور سره اجاره ختمولې شي او اقاله سره اقاله کوله کرځه دا دوړو پر رضا معنی کیږي چې اقاله پر رضا یک طرفه مسله ده نه ده او دویم دوړو یا یو پکې مل شي دا مثلا ویلې وا او دریم وخت ختم شي اجاره وخت ختم شي اوس قاعده او قانون دا د هر غوزر چې منفعت پکې د شی مستاجرانه نه حاصلېږي نو اجاره عذر والا ختمول شي به دا آزار چی دا کله په مالک کی وی کله په مستاجر کی او کله په شی مستاجره کی مستاجر کې چې کوم آزار دی مفلس شي لکه وختي نه اخیری مسله ویاله او دیم خپل پیشه تبدیل کی کم مارکیټ کې او دغه مارکیټ کم کاروبار دی ختم کو بل کاروبار کې نو دغه دکان خوښ نشي کوله او دریم خار پریدي وختیم د جزئیه ویلا دا خار زبرده مبل زیته زم او موجر کې چې کوم آزار دی لکه متن کې مسرویلی او مقروض شي او عین مستاجره کې چې کوم آزار دی اچھا جی مقروض شي او عین مستاجره شي چې دغه په خرڅولو مجبور شي یو شو دویم موجر کې دویم یو شی اخیسته دی او به بل بکری ورکړې دی اوس په غشي کې براله نو وز غواړي چې دا شی مشتری ته واپس کی نو وس به مستاجر ته وي به دا شی اجاره ختم کو زدا شی مستاجره واپس کوم دی کې دی ما باندې ګرام نه خرڅ کړي دی حالانکه اب سره دومره قیمت نو وس اجاره ختمول شي او درم خجی یو سړي مزدور چې دانی ولو او هغه بیمار شو نو اوس وی چر کدا شی ز ختمو مخه او عین موجره کی آزار کم ځکه دکان نیولې د غزین خلکو عزت کو زیات شپاد شو عین مستاجره کی عذر پېښ شو اوس په پیڅو کی او دغه شان غلام اجرت مانی نیولې او هغه خپل مالک آزاد کو نه عین مستاجره کی عذر پېښ شو دې سره به اجاره ختميږي یو مسله د مولوی صاحب د بانک والا ناراضي سرسری وایو څنګه خبره زین کې پریوزي چونکه بانک کې د اجاري ولې صورت مخه ترازی دغه په وجه مختصرا د بانک بیان کوم متوجه شي وته بانک چاته ویل کی ان شاء الله اسلام اور جدید معیشت کوم کتاب د حضرت شیخ الاسلام سے بغه وایو هم دغه د بانک تعریف کړي بانک هغه ادارې ته ویل کی هغه تجارتی اداره چې د خلکو پیسې را جمع کوي او به صنعتکارانو ته او دغه شان نور ضرورتمندو ته په قرضه کې ور کوي نو یو طرف د خلکو پیسې را جمع کوي امانت په تور ځان سره دی یا قرضي د خبره وکاو او به نور خلکو ته په قرض مانی ور کوي کغه صنعتکاران وي او که هغه محتاج خلک وي به د بانک ولا بده کې فائدہ څه وي عام کم روایتي بانکونه دي داغه فائدہ دای شي خلکو نه قرضونه رواخلي او ورته وي مثلا 1% متا سوتا سود درکو په او مخکوله په 3% 4% 5% سود مانی ورکی ناغو مثلا په سلو کې 15 روپۍ سود ورکی او دا یو روپۍ به د قرض والو ته د چا چې امانتي خیغته ورکی 4 روپۍ یا 3 یا 2 د بانک ته بچت پاتې کیږي د دوه کې دا پیدا د بانک والو مرحل بانک سره چې خلک کې می پیسې دي کنه دغه ته
فقهي اصطلاح کې قرض ویل کېږي ځکه هغه استعمالي کنو متمن هر څو ورکو العبرة في العقود الامور بمقاصدها امور کې مقاصد ته ګورو الفاظ او څنګه العبرة في العقود للمقاصد المعاني لا للالفاظ والمباني موږ ته ګر څومره نوم ورکو هغه سبب ګورو خو کله چې سړي سره د بل پیسې برته یو استعمالي نو هغه کې زمان راځي او زمان چې کوم پیسو کې راځي قرض نو قرض ته جوړيږي نو فقهي اصطلاح کې دا قرض دی اردو کې ته امانت وي امانت او ډیپازټ ورته انګلیش کې ویل کېږي به دغه قرضونو یا د امانتونو یا د ډیپازټ درې قسم دي ښا یو تکرن اکاؤنٹ ویل کېږي الحساب الجاری او عربی کې وایي اردو کې وته مد روا وایي د دې تعریف دا دی چې ان شاء الله کې به پورا بیان به وکم د چا چې پیسې دی هغه به معنی د سود مطالبه نه کوي بس به تور امانت یک دي خو موږ ته قرض زکوایو چې بانک والے به هم استعمالي نو امانت نه پاتې کی ځکه امانت چې کله مودا پکې تصرف وکړي نو هغه زمان پکې راځي ښا امانت نه خبره چاته وړي زمان ته دا ځین کې نه وای نو پیسو کې چې کله زمان راشي نو هغه ته قرض وای نو دا اول قسم د دې کې هغه ته سود نه ملاويږي بیر دي فواید هم ډيري دي کې سہولیات هم زیاتې چټم وباسي څومره وباسي استلې شي ټولي وباسي لګي وباسي اگر چې نن سبب دې معنی تهدید لګیدلې دي دومره پورې ورس کې استلې شي دوم نمبر سیوینګ اکاؤنٹ دی سیوینګ اکاؤنٹ کې د حساب التوقیر ویل کېږي بچت کاته ورته ورده کې وایي د کې ډیپازیټر ته څوک چې امانت ګدي قرض ګدي د ته پکې خاص سود ورکړي او د کې دغه بل د اول په مقابله کې لکشن تهدید وي مثلا دلته وي بورس کې 50 استلې شي دلته وي چې 50 نشي 20 استلې شي اسی مثال وایم دغه په مقابله کې سہولت کم وي قرض خواته یا د چا چې امانتونه دي او دریم نمبر فکس ډیپازټ ورته وي ودای ثابته ورته عربی کې ویل کېږي د کې بس سونا وغیرہ دا هغه بانکی خیدا د کې نورم سختي لږ سختي بکی وي پلان کې وخت تاریخ باندې استل شي مخ کې نشي دغه شان سختي نه بکی وي او د دې د دویم نمبر نه د دې سودم زیات وي کچري پیسې کنه دي سودم زیاتی ځکه دلته بانک ولته سہولت زیاتی هغه باندې سختي نه لګولي به د بانک وظایف دي ان شاء الله موږ وایو بانک تمویل کوي دغه شان تخلیق زر کوي پیسې پیدا کوي څنګه پیدا کوي هغه بیان وکاو دا نه چې رښتینی نوټونه چاپ کوي تخلیق زر خپل صورتونه دي هم دغه شان دریم نمبر بانک برآمدات او درآمداتو کې واسطه جوړیږي دا ان شاء الله تبي وایو څنګه واسطه جوړیږي برحال بانک می سرګرمین دي کم کردار دي دا به په دوه قسمه دي دغه څه پر خو شوي یو د بانک ذمہ داری والا حصہ ده او دمه اساسجاتی حصہ یو د ویل کېږي ذمہ داری والا حصہ بل د ویل کېږي اساسجاتی حصہ ذمہ داری چې بانک ذمہ دار جوړیږي ذمہ وار جوړیږي هغه کوم دغه صورت نه کوم چې وختي منګي ویل کم خلکو نه چې بانک پیسې وصولي ناغه د پر اکاؤنٹ جوړي او غټه سطح باندې د اکاؤنٹ په دوه قسمه یو نفع بخش وي او غیر نفع بخش وي یو کې سود ورکي یو کې نه ورکي کم کې چې نه ورکي هغه کرنٹ اکاؤنٹ دی کم کې چې ورکي هغه سیوینګ او یا ډیپازټ فکس ډیپازټ دی کې به سود ورکي هجی به اسلامی بانکونه چې دي کنه موږ اسلامي بانک خبر کو اصل کې دا په دې ذمہواری والا حصہ کې د خلکو نه چې پیسې اخلي نو کرن اکاؤنٹ کې بس کار اکاؤنٹ کې نو دیو په کاروبار کې یا پکې مضاربت کوي یا په اجاره کوي او یا مشارکه کوي نو د دې
تجارت په وجه باندې چا چې پیسې هغه ته اجرت ملاوي هغه ته حصہ ملاويږي او به چې شریعت ور باندې کوم مضاربت کې دغه کوم قوانين دغه ټول لاگو کړي او که اجاره کوي دغه قوانين لاگو کوي او که مشارکه کوي دغه لاگو کوي عام بانکونو والا هغه خبره د دیونه بدلې کم کنونشنل بانکونو ته کسوته روایتي بانکونه دغه بانکونو والا مسله د اسلامي بانک نه بدلې هغه کې سړي د سکار نشته د امانت والا قرض چې څوک دی اکاونټ والا د دې سکار نشته هغه پیسې کوي او نو سمواهدي کې بس خپل پیسې صرف جمع کی هغه به تجارت کوي کني کوي چاله بسود مانی ور کوي مضاربه کوي مشارکه کوي هر څه کوي دیو ته فکس پیسې ملاويږي بدغه دوه اکاونټ کې هغه صفه سودی کا برحال اسلامی بانک والا چونکه مثلا مضاربه یا مشارکه کې نو مضاربه کې کنه فوشي نفع تور کوي کوي شي نه ور کوي مضاربه کې کچري نقصان وشي نقصان په مضارب رب المال راضي د قشن بدیو مانیم راولي اټول سره لیکي باقاعده راضي دویم حصے تراشي اساساتی حصہ پدې کې تمویل کوي تجارت کوي نو وخت منګ ویل عام بانکونو والا خو تمویل مختلفه طریقې دي سود مانی کور کوي د تمویل طریقه ده اسلامی بانکونه دا څنګه کوي هغه درې قسمه کارونه کوي یا مرابحه کوي یا اجاره کوي او یا مشارکه متناقصه کوي اول نمبر اسلامی بانکونه مرابحه کوي تاسو مرابحه پیژنئ چې یو شی واخلي په کوم قیمت یې خستي مشتری ته وي به دومره می خستي او دغه نه ګرانی په واپس خرڅي دا مرابحه ویل کیږي نو بانک والو طریقې کار دادي یو سړي کور پکار دی غاړې پکار دی او موبایل پکار دی کتابي پکار دی سیم پکار دی بانک لور شي او بانک ته وېزما پلان کې شي پکار دی تقریبا درې څلور اګریمنت کیږي څلور مرابحه کی اول نمبر جمع معاهده کیږي جنرال اګریمنت ورته ویل کیږي پدې کې وته کلاینټ کوم چې غاګ دی دا غاګ نه تاسو کې ته څومره روپو سامان څومره روپو سامان ستلګي غاړې د څورو بواخلي موبایل څورو بواخلي دا معاهده وشي دا ول صورت دی دا یو مرحله ده اومدغه شان پدې کې دامي چې تاله مونږ واخلو دومره روپو شه دی به ته مونږ شپږ مشته پس پیسې راکې څومره بزیتی پس راکې یعنی مرابحه کې با ربح څومره راکې تاسو به دې پیږئ انکه کالی نبه به څومره کړه دوه کاری څومره مرابحه دا جامع معاهده کې دار ستوي شي مثلا ز بانک والی مداسب را لې ماته ازما غاړې پکار دي نو موږ اوله معاهده وکړو کم غاړې دې پکار دي چې 20 لک روپو والا غاړې پکار دي خسیدا به وته چې موږ لا پیسې راکې څومره وخت کې برا کې دا یو کال پس کې به در کومه مېش کې به دومره مدر کومه نو دغه موافق د مدد ویل شي ته به دومره مرابحتن ګټه موږ ترا کې یو بیر به موږ واخلو ځان لا به واپس پتا باندې قسطوار در خرڅ کو نیټه باندې به در خرڅ کو یو دا یو معاهده شو دویم نمبر اوس زی بانک والا دغه سامان مارکیټ نه اخلي غاړې اخلي ټي وي دی موبایل چې شم دی هغه بانک والا واخلي دوی معاهده دا وشي او به چې بانک والا خلی دوه طریقې یو طریقې دا بانک والا خپل یو کس یو رکن ولېږي ور سره هغه ال تواخلي او به غاک ته حواله کی او دویم نمبر دا چې غاک وکیل جوړ کړل شته والا زمونږ وکیل شمنګله والا دا 10 لک روپۍ دي 6 لک دي یو لک دي 50000 روپۍ دي دا درواله بده معنی والا چې کله هغه واخلي ځان لا بس به بینګ لرا ولي هو د اساسو سامان دي به بینګ واپس په د معنی ور خرڅ کی نه دا طریقې بالکل بغیر د شک شوبې نه صحیح ده کله د سیم کې بینګ هغه ال تواخلي او بینګ والا ته وي بس ما واخستله بینګ والا په ټلیفون باندې ورته مثلا وای چې ځه وسې ځان لواله دا صورت تبازي خلک ناجایز وای ځکه بینګ والا چې کله غاک چې کله دا سامان بینګ لواخستلو
نو دا خو وکیل دی د وکیل پلاس کې شی چې دی قبضه امانت ده او وسی واپس ځان له اخلي د بانک نه نو دا قبضه زمان ده مشتری پلاس کې هو بیا قبضه زماني امون ویلي قبضه امانت چې دا غیر زمان والا در زمان په ځای باندې نو درېږي دا اشکال به خلک دی وجه نظر سب لیکلي دي چې کم از کم یو بلدي د بانک په زمان کې راولي بانک له واخصل سټیمه بولی دي ځکه چې دا بانک ولا کوم زیتی پیسې خلی مرابحي به تور دا خو د زمان بوجه خلی څو وخت دی په زمان کې رااله مخکې خرڅي ځکه زیتی پیسې نو زمان کې خو څو وخت پورې راوستل پکار دي نو بهترینه طریقې دا ده چې یا خو ورڅ خپل کس ولېږي بانک والا او یی دغه وکیل واخلي بانک لې راوړي او کدا دواړه کارونه شنو پکار ده چې دغه وکیل بدی کې تصرف وکي چې کله تصرف وکړي شی امانت کې چې کله تصرف وشي زمان راځي وخت ویلو خبرم کړي وکنه زمان پکې رااله نو زمان په شي کې تصرف کول او زمان قابل جوړول د څه ګناه نه ده چې ګناه کاری وکړو ها صرف حکم بدل شو مخکې که هلاک شوی توان نه اوس که هلاک شو توان پر راځي ځکه مودا چې تصرف وکړي او توان به ان شاء الله راشي منګلا به شي هلاک شي به خو کې توان راځي نو اوس قبضه کوم شولا زمان ولا شولا نو سې کزان لواخلي بغیر د دی ولا قبضه ورکول باندې بنګ لا قبضه ورنکي هم صحیح شو دا طریقې کوشي خو سیدا یعنی دوا عقد وشي او بره بنګ لوالي او به بنګ ولا باغ ور خرڅ کی توجه کوي ها خو هم تور باندې دیو ته دغه شان لیکل شوی د اسلامي بانکونو به دیو په دې شرایطونه چلیږي نو هغه یو وخت کوي الکه شه دې بکار دې سور بو دې لسل ګوربو الحمد اواله موږ له 12 لک راکی مصر په ور کې نور یو سکار نه نو غلال شډاری کې یزان یا خدای روپی 20 بس 12 لک بس وړي صفا سود دي او یلال شي غاړه والی بزان لړاری کوالي یو وخت وکي بانک لنالي نو دا خو د څه چې ځان لګاړې هیڅ بانک ولا لسل کا ورکل لیدل چې دا قرض کې دی ورکا پیسو کې دی ورکا او بس 12 لک دی خو صفا سود دي نو کا قد یو شی به سودی نو کچری د اسلامي بانکونو یا څوک چې د قسطونو کاروبار کوي هغه بدی طرز چلیږي به ټیک ده کني به صحیح نه ده دا دویم موحده شو لکه هم دویم څه ته وي وختي مو د مرحله شو ولا دریمه مرحله دغه د بانک ولا د قبضه د ما بدی دویمه کی وي بانک ولا باقاعده قبضه کوي یا به خپل کس لګلي یا به دا وکیل وي د بانک لپاره به قبضه کوي او څلورمه باقاعده د مرابحین نقاد به کیما په دغه صورت کې ټولي ذکر کړي ها د یو باول نمبر جامع موحده کوي او دویم نمبر به دغه مطلوبه سامان خریداری کوي هغه به ورزي اخلي به او درې نمبر دغه مطلوبه سامان به د بانک په زمان کې راولي قبضه کې به ور کوي او څلورم نمبر به اوس په د باندې په مرابحه به تور خرڅي 10 لک شه د 12 لک روپۍ براکه کال پورې تاسو نیټه ده تاسو وایې شولې د اسلامي بانک ولا یو طریقه د چا د مرابحه ده یاد ساتي نن سبا د قسطونو کاروبارونه هم شوي دي څوک چې شریعت موافق جوړي کنه نو ته به د طریقې قاعده مرابحه ولا د طریقې ضروري دي څلور کارونه وکړي تاسو به دې دویمه مسله دویم صورت بانک والا چې اساسا جتی کما حصہ راغي کې اجاري کوي سامان واخلي خلکو له بکری باندې ور کوي بس کوي ولا راځي او غشم سالم پروت وي نو بده کې بانک والا ته پیسې راجمع کیږي دا د تمویلی وبله طریقه ده څه کوي اجاره کوي به عام کنونشنل بانکونه روایتي بانکونه او اسلامي بانکونه کې فرق دی په اجاره کې تاسو ته لګ متوجي شئ ان شاء الله کتاب کې به وایو کنونشنل بانکونو کې اجاري کولو کې درې ناجایز طریقې دي وجې دي داغو په اجاره کې د ناجایز والی درې وجې دي اوله یو عقد کې دوه عقد کوي طریقې کاری دا سي تاسو متوجي شئ دا صبر علامات وي دا غاړه زما په کار دی بکری باندې مال زه صحیح ده نو بانک ولا غاړه دل ورکی
او وستا بینک ولې لکري ور کوي مثلا 10 لک روپو غاړې دي د میشتې اسې بل فرض 50000 روپۍ شولې کړی نو 20 میشتو کې هغه برابر شي کم قیمت دی هغه په اجرت په توري وته ور برابر کی خودي ود څه کوي چې زیات قیمت یې لګي 10 لک روپو غاړې دي نو دی حساب کتاب وکي چې لکه میشته 50000 روپۍ راکې او موږ دنه 12 لک روپۍ وصولو نو څو میشته به جوړيږي 24 میشته به جوړيږي لکه 24 میشته پورې تاسو سره شو او موږ له اجرت راکې 50000 روپۍ او چې کله دی اجرت برابر کو غاړه مستا نو ګره یو وخت د دې جاری او غاړه مستا به مور سره بکی کوي اته صفدر صفقه فی صفقه چې دا خو جایز نه وي یو صفقه کې بل صفقه کول نیو پکې ناروا ناجایز وجه ده چې یو وخت کې بلاغت کیږي تاسو پوه شئ اجاره هم ده بیان ده دویم کوم شي چې په اجرت باندې چاته ملاو شي تاسو بدر د مستاجر بلاس کې شي مستاجره امانت وي که هلاک شي توان نه بینک والا ورته وي به دا غاړه تا ته حواله شو کله کې خرابېدل ورته توان ټول پتا حالن کې تیل چول سید پاغدي صفا کول دغه شین حفاظت کول پیسې پاغدي نور که هلاک شو نو هلاکت پیسې په موجودي شی مستاجره توان به مستاجر وصل خو جایز نه د مستاجر باندې راولي نو د ناجایز والی وجه دوی مدا شولا دام روایتي بینکونو کې یادو ما تاسو بدیم پوه شولې او درې غاک تلا غاړې نه حواله کړي کری سٹارټ شي اسه براله ما ته ما غاړې پکري پکار دي بینک والا یې مزه موزم ټیک ده نن عقد وشو دلته پرمون اڑک شو کری سٹارټ شو لکه 50000 روپۍ کری سٹارټ شو کا او زه بزم غاړې با 10 ورځې پس 15 ورځې پس یا 2 ورځې پس سلامه ابه ورسته دل ور کومه حالن کې عقد اجاره کې چې ترسو پورې شی مستاجر تنیس پارل شوی تخلیه نه شي ترغه پوری کوي نه شروع کیږي منافع ترڅو پوری نه شروع شي اجرت نه شروع کیږي دا څه ده کنه ده نو څو ناجایز وجه شولې درې او څلورم خجی ها دا درې ناجایز وجه دي اوس راځي اسلامي بانکونو ته اسلامي بانکونه اول دا کوم ناجایز صورت دي څنګه ختميږي یو وخت نه کوي دوه کوي اول عقد اجاره وکي نو باغی دو صورتي تاسو متوجي شي دا صبر علي عزیز اسلامي بانک والے ما غاړې بکار دي غاړې ملواخستو الګا دې غاړي به 50000 روپۍ کری راکې د غاړي قیمت 10 لک روپۍ دي 20 میاشتو کې به کری برابر شي شکل کری برابر شي بس به استبور دا اجاره ختم شي د غزه پوري نو عقد د بيو کی نصفقه بسبقه نشو یا خو نه عقد د بيو کی بس یو لک روپۍ په 10 لک روپو غاړي ور خرڅ کی یا بدواله کې ور خرڅ کی ځکه هوتا 10 لک روپۍ سي ماسري شوې دي نو 2 لک روپۍ هغه کې وته ملاوي شي 2 لک روپۍ به غاړي ور خرڅ کی خو ولقد کې ولدي شرط نه لګيږي ښا ځکه یو وخت شرط چې بلکې ولګي نو به خو نه جایز ګرځي کنه شرط بنئ او کله کله بغیر د شرط هبه کی ورته 10 لک روپو غاړه ته 50000 روپۍ کوي د 12 میاشتو پورې وته ورکو 24 میاشتو لپاره 24 12 لک روپۍ چې ته وصول شي به دا غاړه په یو نوې عقد باندې ورته هبه کی نو صفقه فی صفقه نشي تاسو پوه شئ دویم هغه کې نقصان داو چې کوم شی په اجرت ورکړو مستاجر د تاوان ذمہوار جوړولو بینک ولا دا څه نه کوي او شی مستاجره د تاوان بتانشته نه که استهلاک صورتو ستانه کوتای و شول به تاوان راکې تاسو به دی پويږئ به د اسلامي بانک غلام تور تکافل کمنو سره ټچي نو دا غاړي تکافل وکي ان شاء الله تکافل هم نه دی ویل کنه به انشورنس په شان تکافل یو شی دی وو به وان قریب نګاړه کې خرابي کې تکافل کمنو والے سي کې ندیونه تکافل کمنو والا 24 میاشتو کې مثلا 100 روپۍ لګي اخلي کنه یعنی د سی په فرض یو لک روپۍ دی اخلي نو اسلامي بانکونه د سی وکي چې 2 لک روپۍ ګټه ځان ته ساتي نو 3 لک کې الګ ته 26 میاشتو پورې منګل 50000 روپۍ کوي راکې نبه کې چې خراب شي یو لک روپۍ هغه ته ورکې 2 لک دیوتا پاتې شي تاسو په نه شولې دریم
اسلامي بانکونه داسې نه کوي چې کله فارم ډک کینو بس هغه نو اجرت شروع کینا تر څو پورې شی مستاجر نه حواله کړي ترغه پورې اجرت نه وصولېتی اجرت مطالبه نه کوي اجرت نه جاری کیږي کله جاری کیږي کله شورته حواله کی پدیم بوې شولې دا کوم صورتو اجاره د تمویل دو صورت شو یو مرابحه شو او بل اجاره تمویل لپاره دریم صورت هغه مشارکه مناقصه ده شرکت کوي تاسو لږ متوجه شئ دا اسب رالی دا مثال به کور کې پټ کو عام طور کورونو کې د سکی زما کور پکار دی څومره روپو کور دی پکار دی هغه پلان کې کور دی په 100 دی په مثلا په 1 کروڑ روپۍ دی تاسو سره 100 روپۍ دی دا وایي ما سره چې بس 20% روپۍ دی 25 लाख روپۍ را سره دی نو بانک والا د څه وکړي چې 25% شو کنه کا 20% دی کا بس 20 लाख روپۍ را سره دی نو بانک والا بکی ولا 80 लाख روپۍ خپل واچي نو عقد وکړي د مشارکه 20 लाख روپۍ د دې 80 लाख روپۍ د بانک دی 1 کروڑ روپۍ شو کور واخلي دا یو وخت شو دا مشارکه شو لکه دا کور زمنګ د بانک والا او د غاګ ترمنځ شریک شو چونکه راغه په 500 حصو کې وای صدا شل ګروبو او د بانک والو څلوري سي دي د بانک والا کې می سي دي دا په یونټو تقسیم کی هدا خو خراب څو یونټي تقسیمي مثلا څلور یونټي تقسیم کی 20 लाख روپے یو یونټ جوړ کی یا به سی وایو شل یونټو کې تقسیم کی 4 लाख روپے یو یونټ جوړ کی یا 45 یونټي تقسیم کی 2 लाख روپے جوړ کی یا 5 یونټ تقسیم کی پی یونټ 100 روپے شي 1 लाख روپے تاسو به دې پیږي دته وې دا کور والا ځه اوس دوی مقد کوي دته دا کور دې نټو نه پس کا دا کور په اجرت باندې ور کوي الکه د مجموعه کور کړي چې دا مثلا 10000 روپے دا پدې کې 20 लाख روپے ایسه استخپل د 80 د بانک دنو 8000 روپے چې دي تب موږ لکري راکې اینو سره حساب ولګي کا 100 روپے 8000 روپو کې 800 کنا نه 80 ما 80 پس یونټ تقسیم کړي دا اوس آسان شو دا به دې کوي چې کریم را کوي دا اجاره نه عقد وکي ښا د سینه چبل عقد کې دامي باقاعده نه عقد دی اجاره وشي نه به دا د سې کوي چې کریم موږ لرا کوي 8000 روپۍ به مېش پس 1 लाख روپۍ راکي یو یونټ خپل کو 80 یونټ کې یونټ خپل کو نو چې کله روپۍ راکې د درې مقد د باندې موږ یو یونټ خرڅو دا 1 लाख روپۍ راکې او بده 80 یونټ کې یونټ په د ور خرچ شي نو دنه به دینه پس به 100 روپۍ کم 8000 روپۍ کې خستل شي ځکه 80 100 کنه کړي 80 100 ځکه 80 سی وی یو څه د واخستله اوس به کریم دغه موافق کم شي مې دا شان دا کړی ور کوي 100 کم 8000 بل مېش کې به دا 1 लाख روپۍ جمع کی دا نو عقد دی به یو 100 کې هو یو یونټ بل در خرڅ شو ا دې کې زور زبردستی په بانک والا معنی نه یاد ساتي کا او نه باغ باندې نه چې بل یونټ والی هغه موافق به کوي کوم کی مثلا لس یونټ برابر کی 9000 روپۍ تکری راشي دغه شان دی شینټ برابر کینو شریک خپل مخ کې نو دیشتا شو 50% کور د شو 50 د بانک دی نو کری 10000 او سینې مکی 5000 کی دغه شان یونټ اخلي او کری کمیږي حتی اخر دا چې کور ټوله غته پاتې شي نو په دې حق د اجاره کې مجموعي تور درې کار کیږي یو مشارکه کیږي او به اجاره کیږي او به بیع کیږي اورورو د مشارکه کمیږي ځکه ته مناقصم وي نو دا درې ولا به بنوي نی عقد ایجاب او قبول سره کوي کني صفقتن فی صفقتن ولا مساله به کې راځي به جایز نه وي اسلامي بانکونه په دې طریقه باندې کار کوي تاسو پوه شولې کنه ماته اشکالات په کې خلک کوي هغه سره وګورو خو به ازمن د وس نمبر دی بس یې کوي